حضرت داود علیه السلام دی چې کله سپینګیری شو کمزوری شو د ده یو کم سل بچو د داود علیه السلام نو الله تعالی ورته وفرمیل چې د خپلو بچیانو کې یو خلیفه مقرر کړه د ځان معاون چې ته وفات شي او هغه بادشاه شي اوس بادشاه خو یوي او بچي یو کم سلو او هر بچي د تمنا و چې زه د پلار په ګدۍ کېنم انتخاب مشکل داود علیه السلام پوه شو چې دا مسله به څنګه حل کېږي نو الله جل جلاله ته سوال چې یا الله بچي مې یو کم سل دي بادشاهي یوه ده نو زه د دوی په منځ کې څنګه فیصله وکړم الله پاک ورته 9 خبرې راولېږلې ورته وی داوده د خپلو بچیانو نه به دغه 9 سوالونه وکړي چې چا درته صحیح جواب درکړي بس هغه بادشاه کړه سیرت صاحب خبرې ډېرې قیمتي دي داود علیه السلام بچیان راغونډ کړه سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام د ټولو نه کشر بچی او آخري مجلس کې کېناست داود علیه السلام وفرمیل بچیانو تاسو یو کم سلی او د بادشاهۍ چوکۍ یوه ده او زه پوهېږم چې هر یو له تاسو نه دا ارمان کوي او دی تمنا ده چې زه په دې چوکۍ کښېنم خو نشي کېدلی د الله تعالی د طرف نه دا مهر شده خط راغلی او په دې کې 9 سواله دي او دا 9 سوالونه چې چا حل کړو هغه به بادشاه کېږي ورته وی پلاره وایه ویلې بچیانو یو سوال مې دا دی هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه نږدې دی دویم سوال دا دی هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه لرې دی دریم سوال دا دی هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه محبوب دی څلورم سوال دا دی هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه ناخوښ دی پنځم سوال دا دی هغه کم شی دی چې د هغې د اخر صفت کېږي شپږم سوال دا دی هغه کم شی دی چې د هغې د عاقبت ذم بیانېږي اووم سوال دا دی هغه کم 2 شیان دي چې د کله نه الله دنیا پیدا کړې ده دی ورسره پیدا کړې ده او قیامته پورې په دې کې تغییر نه دی راغلی په دې 2 شیانو کې اتم سوال دا دی هغه کم 2 شیان دي چې د یو بل سره رنګ بدل دی نهم سوال دا دی هغه کم 2 شیان دي چې د یو بل سره ضد دي نه جمع کېږي بچیان یې ټول ناجواب شو ورته وی پلار دا موږ ته نه راځي سلیمان علیه السلام خو یې کشر بچی او آخر کې ناست و هغه ورته راپورته شو وی پلاره که ستا اجازه یي زه به یې حل کړم ورته وی وایه وی ته سوال کوه زه به جواب کوم ویلې بچیه هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه نږدې دی ورته وی پلار هغه مرګ دی د مرګ نه انسان ته نږدې شی نشته کله کله سړی د هغه پولې نه مخیزو نه وایي کله کله یې کپله خوله کې وي او مړ شي ورته وی صدقت یا بنیه بچیه یقینا رښتیا دي چې مرګ د هر څه نه نږدې دی ورته وی بچیه دویم سوال دا دی هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه لرې دی ورته وی دا هغه قریب او هغه خپل دی چې مړ شي او ښخې کړي که ستا یو بچی په شام کې په مصر کې خو ژوندی اتا ته نږدې دی خو چې مړ شي او تی په خپله کور کې ښخ کې اتا نه لري ورته وی بچیه رښتیا دي ویلې بچیه دریم سوال دا دی هغه کم شی دی چې انسان ته د ټولو نه محبوب دی هغه د انسان بدن دی هر سړي ته د خپل ځان بچیه څلورم سوال دا دی چې هغه کم شی دی چې انسان ته ډېر ناخوښ دی کرکه ترې کوي وی دا هغه بدن دی چې روح ته لاړ شي که د سړي پلار وي که د سړي بچی وي که یې ورور وي ښه مینې ورسره وي خو چې کله روح ته لاړ شي بیا سیرت صاحب د هغې نه کرکه کوي بیا حتی نوم ورته نه اخلي وایي مړی دی بلکې د کور په کټ کې نه سملوي او که سیملی په هغې کې ماشومان نه ویده کوي وي بیا ډارېږي حتی بعضې خلکو داسې رواج هم د شیخ صاحب چې بیا د هغه مړي څه کالي او سامان چې سیزي یې هغه سیزي مې مخکې به چې دی د جومات اخونانو ته هم ورکوم ځکه چې دوی ته به ترې ډارېدل کرکه یې کوله کم کفن نه به چې ټوټه زیاتې شو هغه به جومات کې غورځول ورته وی بچیه یقینا رښتیا دي ووایي ورته وی بچیه الله تعالی پنځم سوال کوي هغه کم شی دی چې د هغې د اخر صفت کېږي ورته وی په وخت د غصې کې بدل نه اخیستل سړی غصه دی او دې وخت کې دی بدل وانخلي کله چې غصه ختمه شي او بیا په بدل فکر وکړي دی هر وخت خو یې ښه دی چې دې وخت کې مې بدل نه دی اخیستل دا زر انتقام اخیستل دا داسې دی چې د دې عاقبت مضمون دی دا ممدوح دی
چې زر انتقام دی واغستنو مضموم دی او چې واده نه غستنو دا ممدوح وی شپږم سوال دا دی هغه کم شی دی چې د هغې د آخر بدي بیانېږي ورته وی په وخت د غصې کې بدل اخیستل سړی بیا ډېر خپای د فکر دې کړی مونږ او تاسو څوک راته وایي د ورور د جنګ دی یا د بچي د جنګ دی کور ته منډه کوو چې د ټولو نه غټه وسله هغه راخلي پوښتنه دې نه کوي یعنې که کور کې ټانګ ولاړي نو څوک ماشینه نه راخلي بلې همداسې ده که ماشینه کور کې نو توپک نه د کوتک نه راخلي فکر نه کوو خو بیا وروسته پېښ پیمانې بلې ورته وی بچیه بالکل دې رښتیا وي وی بچیه الله تعالی وم سوال کوي هغه کم دوه شیان دي چې د کمې ورځې نه الله دنیا پیدا کړې ده دا باقي و قیامته پورې به باقي تغییر پکې نه دی راغلی ورته وی پلار هغه ځمکه او اسمان دي کمې ورځې نه چې الله څنګه پیدا کړي دي قیامته پورې همغسې ورته وی رښتیا دي ووایي وی اتم سوال دا دی هغه کم دوه شیان دي چې د یو بل سره رنګ بدل دی ورته وی شپه ورځ شپه توره ده ورځ رڼا ده سپینه ده ورته وی رښتیا دي ووایي وی نهم سوال دا دی هغه کم دوه شیان دي چې د یو بل سره ضدین دي نه جمع کېږي ورته وی پلاره هغه مرګ او ژوند دی مرګ او ژوند د یو بل سره نه جمع کېږي بس داود علیه السلام ورته راپورته شو په چوکۍ کېنو ورته وی تا د الله تعالی د نهو خبرو جواب وکړه بس ته د دې بادشاهي قابل